مخ کے بیانات بوی پا دے باندے زمونگا خو مستقل یو عنوان آغا من دا عنوان لاندے بیان نبے کرے چاگا عنوان فضائل درود شریف دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امام الانبیاء رحمت للعالمین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دہاغ دا سیرت طیبہ مبارکہ بیان منکڑے نن نمخ کی جمعہ باندے استاس دڑان دے منگا د منځ متعلق بیان کړو او په هغه کې د سمرګرو سوالاتو داغي جوابونه شوي چې هغه کې هغه غټه خبره داوه چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام په طریقه باندې زمونږ د غمونز برابر دی وکنه او زمونږ د امون د حدیث پرانا کې چې مونږ کومه طریقې سره د امونز کو امام پس قرات نه لولو امام پس فاتحه نه لولو نو په دې باندې س احادیث تکنا او په دې باندې د صحابه فتوا شته کنا او په دې باندې اثر د صحابه وشته کنا ناغه مخ کی جمعه باندې مونږ هغه باندې الحمدلله یولس احادیث پیش کړل په یولس احادیث مونږ دا ثابت کړل چې د امام نرستو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې کوم مقلدین دي او هغه قرات نه لولي نو د هغه لپاره دا یولس احادیث چې هغه مونږ اغستلیو د موطا امام محمد نه او موطا امام محمد راغستیو دا ابن ماجانا او دارن چکم دا اگر آغستیو دا دار قطنینا اگر آغستیو دا بحیقینا او اگر آغستیو دا مسند احمدنا بلها روایات پمخ کی جمعہ باندی استاس دولان دی اگر بیان شو او دا طول مرگرو امن اللہ چی زمانگا دا موز دا پیغمبر علیہ السلام دا صحابو پا نیز باندی دا دیر محبوب موز دے او پاگی کی یو بہترین نکتہ دا و عزیزانو چی ما تاسے تا عرض کرا چی کچا منگتا دا اخودل زکر چی یو سرے یو عمل کئی داغینا غور عمل پا نیز دا دلیلینو باندی آگا اگوری نو پاگی باندی عمل شروع کی دا صحیح لگا نا لکہ اس مثال بطور باندی منگا دا موز کو نو کہ یو مولوی سے بوئی چی یرا مولانا سے تاثر حدیث نشتا و موسر دار حدیث تے لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نو دار اس بسکوئی نو ما الحمدللہ پا مخ کی جمعہ باندے منگا علماء دیوبند او خاص کر احناف چی سم ریو ما تا صدا خبرو کہ چی منگا اختلافی مسائل نہ چھڑو ذکر چی کم مسئلہ پا مابین دا صحابوں کی مختلفن فیہی بھی گنا اور دا صحابوں پا مینس کی داغی پنیز دا اہل علم افضلیت او غیر افضلیت را روانی نو پاگی کی منگا علماء دیوبند فیصلہ نہ کو بلکہ آگے کی صرف معلومات ورکو چی دی صحابو دا غرائے دا او دی صحابو دا غرائے دا او بیا نور معاملہ من پریدو صحابو تا من وربانی فتوانا ورکو جدا قوی دا دا ضعیف تے نو پاگی بانی ما یولس احادیث پیش رپولان دی جمعہ باند بیا ما یو مخی وقت خبر کرے وچی زمانگا دا عمل دا اتیاو صحابو نثابت تے اتیا صحابہ کرام پا اغی کی اویا صحابہ دا بدر صحابہ دی چا اغی تا اصحاب بدر وی یعنی آغا خلق چا رب وی چا جنت تا بزینا و کزینو اصحاب بدر بزی اغی کی اویاو صحابہ دا امام پا فاتحہ ندلوستنی سو صحابہ اویاو صحابہ کرامو با خلق د فاتحینا د امام پسی د لوستونا منع کول د قرأت لوستونا د امام پسی بی منع کول نو ما الحمدللہ پاغ جمعہ باندے بیا د شپې ترجمه کی
می پینزلس فتوا د صحابه ورکړي، پینزلس صحابه من سره هغه موجود دي چې هغه صحابه فتوا ورکړي چې قرات خلف الامام نشته. نو هغه خلک چې وایي زمونږ د اموس خو نه دی شوی، سادهګان یو خلق دي، هغوی خو په حدیث چاره که دا خو د پیغمبر حدیث او موږ ته نو معلوم، زمونږ خو اړو مونځ دی شوی. نو هغوی ته مې وښودل چې نه زمونږ مونځونه الحمدلله دي او شوي دي او دا انشاءالله د حدیث موافق منځونه دي. نن جمعه باندې عزیزانو نن ستاسو د وړاندې د درود شریف فضایل بیانوم د خیر سره انشاءالله. دغه د زمن کې د حضور علیه الصلاۃ والسلام رانه روح مبارک خفه نشي چې زما امتی یو ځل خو زما درود باندې فضایل بیان کړي خلقو ته چې دا زما څومره عاشقان دي په ما درود ډیر وایي که لږ وایي. نو انشاءالله نن ستاسو د وړاندې په فضایل درود باندې د درود شریف فضیلت باندې او څو احادیث وړاندې کوم. ورونو الله رب العالمین د ټولو عباداتو امر مونږ ته کوي. الله جل جلاله مونږ او پیریانو ته وایي منځ کوي. څه کوي؟ منځ کوي. راته الله وایي روژه ونیسئ، زکات ورکئ، حج ورکئ، د الله په درکړي مال کې زکات ورکئ. نو الله موږ نه مطالبه کوي منځ کوئ، روژه نیسئ، زکات ورکوئ، حج کوئ، جهاد فی سبیل الله کوئ. دا موږ ته الله امر کوي. دا اهم عبادات رونو. حدیث ته امام بخاری شریف ته امام بخاری رحمت الله علیه روایت راوړي چې په ورځ د قیامت باندې د انسان د اعمالو حساب چې شروع کیږي نو ابتدا د انسان د اعمالو په مانځه سره کیږي چې تا مونځ صحیح کړی، په خپل ټیم دې کړی، او دا مونځ زما د محبوب صلی الله علیه وسلم د سنت پر رڼا کې برابر دې کړی او که د هغې سنت خلاف دې کړی. نو ړومبی په قبر کې چې تپوس کېږي هم د مانځه کېږي، او ړومبی چې په محشر کې حساب کتاب شروع کېږي هم د مانځه نه شروع کېږي. نو مونځ یو داسې عمل دی چې دا په ټولو اعمالو کې دا یو داسې عمل دی چې الله جل جلاله امر کوي نه به یې په صحت کې پرېږدي، نه به یې په مرض کې پرېږدي، نه به یې په سفر کې پرېږدي، نه به یې په حضر کې پرېږدي، نه به یې جهاد کې پرېږدي، نه به یې په مالدارۍ کې پرېږدي، نه به یې غریبۍ کې پرېږدي، نه به یې باچاهۍ کې پرېږدي، نه به یې عسکرۍ کې پرېږدي، نه به یې خادمۍ کې پرېږدي. په هر حالات کې چې ته اسمان پیژنې او ته ځمکه پیژنې ته به زما د مونځ امر په ځای کې. ګندې ګوره جهاد دپاره الله پاک شرط لګولی چې په صحت باندې برابر جهاد بکې. شماره یا صحت باندې برابر جهاد بکې. لکه چې ته توره چلولی شو نو جهاد به وکړي. یو صحابي راغی د احد میدان ته تللو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخې ته راغی ژړلی. صحابه خو صحابه دي، ژړلی. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ورته وایي د الله بنده ولې ژاړې؟ زوی ته تللی میدان ته، د احد میدان له د زوی تللی چې ژاړي، زوی پسې ژاړي، ورور پسې ژاړي، او که څه چل دی پتا باندې ولې ژاړي؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ته فرمایل و زما مور پلار دی تان قربان شي، زما دی پر رب ذوالجلال قسم وی چې کله قافلی احد طرف تا روانی دلو تا تشکیلات کول هغه روزم په ما باندې تیر شولا چې تا تشکیلات کول، تا جماعتونه برابرول. زمونږ د کور د خوانه یو لاره تللې ده، هغې لارې دپاره چې تا تشکیل کولو، تا جماعت تیارولو، تا سریه برابروله، تا د هغې دپاره تشکیل د 11 کسانو وکړلو. یا رسول الله ما باندې دومره غم راغی که په چا باندې د احد غر پریوتی نو لاندې به ځان ور محکم کړی، خو یا رسول الله په ما دومره غم راغی چې یا الله نن با فدایان د جناب محمد رسول الله
زما د کور په څنګ کې تیریږي او یا الله زه به د ښځو سره ناست ما یا رسول الله پرون ورځ په ما باندې په غم کې تېره شوې ده نن دا دی د عمل میدان راغی ما شپه کې ډېرې دعاګانې وکړلې چې یا الله خپره نه تا اغستې ده خدای خپره کا یا الله ټول بدن میں برابر دے یا اللہ خپم راتا برابر کا خو یا رسول اللہ پزان پوی نشمان اندی مخی تپروتی ما زننتا سرد احد میدان تروانے گو سرداری کونینو فرمائل ودا اللہ بندان خپبان دی معذوری زما تکلیف دے درتا اغورت پجڑاشو و یا رسول اللہ دید پار زمد احد میدان تا چه زبد استاد اسمخی تروانی ما امبول بلگو ما منڈی بوا ما کچیر تغشد دشمن دخوان راشی یا رسول اللہ زب ورتزان ڈال کما او آغا غشی چتا تا درزی زما بدن بور باندی و لگی گی سرداری کونین صحابہ کرام تو فرمائل اے صحابہ راشی اگورئی یو طرف تا لخکر د طالوت تا اگورئی یو طرف تا لخکر د داود علیہ السلام تا اگورئی بل طرف تا لخکر د جناب محمد رسول اللہ تا اگورئی اے صحابہ کرامو شمیل علیہ السلام چکلا طالوت توی چه اے طالوتا تا استا لخکر دلال شی او پا آگی دشمنانو باندے چه دو اردن نا آگی طرف تفرات دی تاسی نے اسمکنی ولی دا تاسی نے جیدات نی ولی دے ستاسی بچے نی علال کڑی دی نن پاگی خلق باندے ورشی لیکن خبر دادا چه دو اردن سمندر تا ارسی دلے او ببس کئینا دیری بنس کئی کدیر تگی وئی نو یو یو لفوالی خلیت واچوئی زان بن مڑوئی اتیازر فوجونا د طالوت پا قیادت کی لالل او چکلا اتیازر کسان سمندر تلالل د وقت پیغمبر ورت اول دا سمندر دے او ببنس کئی پام کوئی اللہ اڈر کرے دے چی یو یو لپا بواخلی زان سرا دیر بنس کئی دا دا اللہ امر دے اتیازر کسان کلچ سمندر ترا ارسیدل نہر شرعی ترا ارسیدل نپوبو باندی ور پریوتل اے صحابہ کرامو شپک اتیازر کسانو پا دینیر باندی زانونا داسی ورواچول پیغمبر تے مخراوارولو اے پیغمبرا زمنگ دو بو سرا دسکل سرا دخدے سکار دے دکی دخدے سکار دے سمر جسکو عمر بسکو نبی علیہ السلام صحابو زمان صحابو تو گو رئی او دو شمیل علیہ السلام صحابو تو گو رئی اتیازر کسانو کی شپک او یازر کسانو پا سمندر دمرو بوس کرے او سیب د سمندر د غاړې نه چې راپورته کېدل بس ډډه دیواله او پرېوتل به پیغمبر ورته آواز وکړو د خدای بدبختو راپاڅئ که نه زونه حمله نه کوو هغې ورته ویلې شمیله زه خپل کار کوه موږ دومره اوبه وڅښلې او حال دا چې دې قوم پیغمبر ته ویلي شمیل علیه السلام ته چې خدای ته ووایي چې موږ ته مجاهد مشر راکړي چې د هغه په قیادت کې جهاد وکړو او چې کله خدای ورکړو نو بیا ویلې یاره نو اتیا زره کسانو کې امام ابن کثیر لیکلی دي وایي شپږ اویا زره کسان په نیر باندې پاتې شو څلور زره کسان پاتې شو څلور زره کسانو کې چا یوه یوه لپس کړې وه هغوی د یوې لسې نه بعد بیا هم داسې حمله وروړې وه خو د پیغمبر په جماعت کې د طالب په جماعت کې صرف 314 کسان پاتې شو څو کسان 314 کسان ځکه یو ځای کې عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې د نبی علیہ السلام د بدر صحابه او د شمیر علیہ السلام او د هغې د منتخب امیر چې طالوت رحمه الله د هغې په قیادت کې ایله په بیله 314 کسان پاتې شوي د نبی علیہ السلام سره خو دا 314 لاړل بدر ته نو ټول په جنګ کې شریک شو او هغې سره په 80,000 مسلمانانو کې 314 کسان پاتې شو نبی علیہ السلام ویل تاسو د خپل ورور ته وګورئ یا اللہ زما صحابہ دا صحابہ دی دا جاری
خپای معذور ده. نبی علیہ السلام ته فرمایل چې دا الله بندا ستا خپه معذور ده، تکلیف دې درته، تا ته به الله رب العالمین د جهاد ثواب بالکل دې کور کې درکوي، نو ته ولې جاړې؟ یو مورخ لیکلی دي وایي دوی چې کله روانېدل که ستاسې خیال وي د زنانو کې یو صفت دی مړي ته اسم ډېر جاړي، او چې کله جنازه د کور نه وباسي که نه هغه بابا که د زرو کالو بابا وي، خو چې کله جنازه د کور نه وباسي نو د زنانو فطرت دا دی چې بس بیا هغوی د اختیار نه بار کېږي، بیا جاړي او داسې جاړي چې اکثر دا جړای د کور نه بار راوځي، ځکه زنانه اسم ناقص العقل دي او چې یو په جړا شي دوه سره نور هم جاړي. دا مورخ لیکلی دي چې کله سردار کونین د احد په دې غرونو کې د غونډو پناه کېدلو تر څو چې ښکاره کېدلو نو دا معذوره صحابي جړل، اوږې به یې خوځېدلې او اواز به یې کولو داسې اواز سره لکه یو دوه زنانو جړا چې یو ځای کې داسې انداز سره اواز وتلو. د مورخ لیکلي وي چې کله سردار کونین د لمنو د احد کې پناه شو نو وایي دې په ځان را کېښودل، وایي یو کاڼی مخامخ پروت هغې باندې حمله کړله، یو بوډۍ مور راغلله ورته وی اے د الله بنده اے زما بچوړیا سکه په کاڼي باندې، ورته وی اے زما ګرانې مورې زه په داسې سترګو باندې سکوما، زه په داسې خوله باندې سکوما، زه په داسې سر باندې سکوما چې جناب رسول الله پې نه ګورما، زما آقا زما مولا دی د احد په میدان کې نور ته ولاړي، زما آقا او زما مولا دی د رب العالمین په مینه کې زغره اچولي وي، زما آقا او زما مولا دی د احد په میدان کې مجاهدینو له ترغیب ورکوي، او زه دې دلته پروت یم، زه دې روغ پروت یم، خپه خو مې ماته ده، خو قسم دې ځان ته اوس د دې مخ دا اعضا ټولې ختموم په دې کاڼي باندې وه. مور ورته کېناسته ورته وی یا بچوړیا که جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ته بل ښه عمل ښودلی وی، د دې نه غوره عمل وی، د صبر نه بل هم غوره عمل وی، تا ته بیا هغه ښودلی وی. ورځه زه د مور یم در باندې حق لرم، راپاسه بچیا. وایي په یو خپه باندې کور ته کشولو او د زنانو د ډېرو جړا صورتونه چې رایوځی کي داسې کوکي والي، وایي چې کله کور ته لاړو د دې یو خور و معذوره و مخې ته ورته راغله، لاسونه یې ترې چاپېر کړل، ورته وایي وروره دا څومره غم در باندې راغی چې ځان ټیکولی نه شي، ورته وایي ای د پلار لوري ای د مور لوري په ما دومره غم دی که د ټولې مدینې غمونه راغونډ کړي نو زما د غم مقابله کولی نه شي. د مور زوی دا څومره غم دی څه شی دی؟ وایي آقا او مولا مې لاړو زه دلته ګرځم. نو صحابه داسې خلکو، صحابه دا نه نبی علیہ السلام ویل خدایا د شمیل علیہ السلام امت او صحابه جهاد غوښتلو چې موقع ورته راغله بیا په اوبو باندې خوډو نه ښیګړي جوړ کړل، زما صحابو ته مزه ایثار شوی، هغوی وایي نه. نو د نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابه ابی ابن کعب، ابی ابن کعب ټولو به څوک ابی ابن کعب دا څوک دا دغه څلورو قاریانو د نبی علیہ الصلاۃ والسلام نو. نبی علیہ السلام به فرمایل که تاسې قرآن علم حاصلوئ، مخکې جمعه باندې ما په تقریر کې هغه حواله ورکړله، که تاسې قرآن زده کوئ نو د څلورو قاریانو نه یاد کوئ. نبی علیہ الصلاۃ والسلام ښودلي په هغې کې یو ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه، یو عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه، یو معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه. نبی علیہ السلام دا ښودلي که قرآن تاسې ښه یادول غواړئ نو د عبدالله بن مسعود او د ابی بن کعب نه قرآن یاد کوئ. دا ابی بن کعب دی، دا راغی نبی علیہ الصلاۃ والسلام مبارک ته. امام ابن کثیر رحمت الله علیه هغه لیکلي دي چې روایت د ابن ماجه را نقل کړی، روایت د ابن ماجه او د امام ترمذي دواړو راغستی د دې آیات د ضمن لاندې ان الله وملائکته یصلون علی النبی. امام ابن کثیر فرمائی چې یو صحابي راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې الله رب العزت ته په ورځ د قیامت باندې د ټولو نه نږدې کس کم یو دی چې الله ته ډېر نږدې وي.
سردار کونین وته فرمایل چې الله ته په ورځ د قیامت باندې ډیر نه نږدې انسان ګوري نو هغه کس به چې په ما باندې درود شریف ډیر وایي ټول الحمدلله بیا وای الحمدلله بیا وای الحمدلله دا بهترین حواله د امام ابن کثیر ډیر احادیث را نقل کړي د امام بخاری او حدیث راوړي خود دې زمن لاندې اوس درته واقعات ابی ابن کعب را نقل کوم ابی ابن کعب رضی الله عنه هغه صحابي دی چې پیغمبر علیه السلام فرمایي که تاسو ښه قرآن یادول غواړئ په الفاظ او معانی سره صحیح قرات سبعه سره صحیح نو د عبد الله بن مسعود او د ابی ابن کعب نه یاد کړي او د معاذ ابن جبل نه یاد کړي نو ابی ابن کعب راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته يرونو مونږ چې سار شي کم یو عالم تراغلو چې مولانا صاحب داسې وظیفه راته وښیه چې الله می جنت ته ورسوي یو مرګري ته پرون په سفر کې زمونږ یو ورورو ما دعا کوله مال چې یاره خدای پاک دې درته د حلال مال ډیر تیر درکړي د هغه د خولې نه خبره وته زما ډېره په دې اړه باندې دننه وتله چې مال دولت خپل ځای باندې خو الله هم دې هغه ځای ښایسته کړي چې د ټول عمر ژوند دی دا که د سلو کسانو کې د ولسو کسانو داسې عقیده جوړه شي که نه چې دا دنیا خو هسې خدای موږ ته پیدا کړې ده دا ګوره دا پکې دا د خدای نعمت ته موږ ته خدای پیدا کړی دی دا هوا د خدای نعمت ته موږ ته الله پیدا کړې ده ګوره باران نه و اړو په شکال او جیر ته ګوره د خدای پاک دی وړاندې جمعې ته ګوره څنګه در باندې موسم برابر کو کالام او بحرین در نه هیر کو هیر کو که هیر نه کو دا د الله نعمتونه دي که الله چاته 1 کروڑ ورکړي نو الله دې ورته 100 کروڑ نور هم ورکړي په چا باندې رحم مه کوئ وی خدای نورم ورکړي دولت خو یا الله متبع د قرآن او سنت وګرځئ چې دا مال ورته دنیا کې ثمره د خیر وګرځېږي او آخرت کې ورته وګرځېږي دنیا کې خیر ثمره او آخرت کې ثمره دا یاد ساتي صحابه او تجارت نه منع کړي بلکې قرآن کې الله فرمایي فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله الله وی چې کله تاسو مونږ فارغ شئ مونږ وکئ نو په دې ځمکه کې خواره شئ او رزق حلال طلب کئ وابتغوا من فضل الله نه مفسرین حضرات اخذ کئ چې د دې نه مراد څه دی رزق حلال طلب کول نو رزق حلال کاروبار کول دا حرام نه دي ګناه نه ده خو شرط پکې دا دی چې سړی پکې دا سوچو کی چې زما دا مال په صحیح طریقه راشي او بیا په صحیح ځای باندې خرچ کته خرچ کې په ډمتو باندې خرچ کیږي او کته خرچ کې په عباسیات هم خرچ کیږي او کته په عالم خرچ کی په مدرسې خرچ کی په جمعات خرچ کی نو دا یاد ساتي اته بالول دانا خبر تاسو ما کړو بالول دانا باندې هارون الرشید راغی دا دو بالولان یو د غزنوی رور تیر شوی یو د بغداد بالول دانا دی بالول دانا را روانه او محمود غزنوی هارون الرشید خزب زبیده او هارون الرشید دواړه را روان دي ورته وای امیر المؤمنین ته ودرېږه دا بالول څه کوي زبیده ورته راغله ډېره هوښیاره ښځه وه ورته وایي څه کوې بالوله بالول لګې ده داسې غونډۍ جوړولې شګې به را غونډولې داسې ورته وایي ای زبیده ای د امیر المؤمنین ټبره جنت کې کورونه جوړوم او خرڅوم یا زبیده ورته وایي ای د الله بنده ما باندې م یو کور را خرڅ که بالول ورته وایي کم کور دې پکې خوښ دی لاس ور باندې کېږده قیمت یې څومره دی بالوله ورته وایي د دې کور قیمت یې اتانې دي یا یو اشرفۍ ده یو اشرفۍ د دې کور قیمت دی څوک چې جنت کې کور علي زه به ورته د دې کور چابیانې ورکمه زبیده حیرانه شوه د باچا ښځه ده باچا ورته وایي راځه لیونونه څه غواړي لیونونه څه غواړي وایي دا خو لیوني دي آهای دا برابرومه هوښیاره ښځې هوښیاري که نه زبیده ډېره هوښیاره ښځه هارون رشید به چې د شپې راغی او واده کېدلو به دا سرو غوندې به اوس اولپسه ټوله ورځ دته د خدای نعمتونه یې باچهي او شپه ورته په خوبونو تېرې پاسه کېنه نیغ یو سپاره تلاوت به ور باندې وکړو بیا به چې ورته خوب راغی ویل پاسه وده کېږي سره وده کېږي به هغه څوک چې هغه سره د ځان غم وي تا باندې د ټول بغداد غم پروت دی
تا باندې ټول رعیت غم پروته اوس الله ته پاسه کو کینه ورته چې اسنا ستا په دې قوم کې بیګا سوغوږي پاتې شوی تا ته پاغي باندې علم نه الله نه دې ګناه معافي وغواړه به پاغي باندې په ګنټه تیر کړه شپه بچ نیمه ته ورسېدله زبیده له به چې زمرو د کېګم ما باندې بوج دی هغه ول خزا یې سر به کې خو 2 غنټه بعد زبیده پاسې دل داغي خوا کې وو کې ناسله او د قران تلاوت به کولو په چوغو چوغو به هارون الرشید را پاسول دا شو خيار خزا دا وي سګه خزه پرې دالي ورونه سواړي ورته او بالو لوایا ماته یو بنگل راکا بالول ورته وي جب تلاش کا میں نہیں تلاش کا روپے راکا زبیدی جب تلاش کړلو میں نے تلاش کو یو اشرفی ورتراوا غسلا ورتوی دا اشرفی والا ما تکور راکا هارون الرشید په اسبان دي سور دے د خزی او د بالول سودا ګوري د خزو د بالول پیسې ورکړه راکړه ګوري هارون الرشید ورته خاندل بالول ورتوی زبیده والا کور دی مبارک شه هارون الرشید مروان شو زبیده مروان شولا بالول لگے دے بے غنڈی جوڑی هارون الرشید شپی ودرے خوب گوری خوب کی گوری چی جنت تے مالات تی کور نہ جوڑی گی هارون الرشید را روان دے گوری پا منڈ منڈ باندے خپل خز گوری چا غمرا روان دا زبیده را روان دا مخیطه د زبیدی بالول دانا راغے خوب گوری هارون الرشید زبیدی توی او بی بی کم خواروانی ورتوی اے خاوندا زما آغل تا بالول ولار دے ماتی نا پرون کور اغستے دے مالا دی خپل کورو خی بالول دانا پا منڈ باندے راغے ورتوی اے زبیدہ اے دا امیر المؤمنین تبرا راش کور در تو خیمہ بویت للا یو مزیدار شش محل جوڑ دے نمبر باندی لکلے شوئے دے بیت زبیدہ کور د زبیدہ بالول ورتوی دا چابی والا کور دی مبارک شاہ بالول دانا چکل چابی ورکللا هارون الرشید یو آہ نارے کو کٹ کے نیخ کے ناستو خزیو دادا خزی توی بی بی پاسا زچ موتا په سفر باندې وزو نیمش پدا ګورو چې بالول مخ تراشی بالول ګورو بالول سره میکار دے او عزیزانو خزخو ولیوا کاملوا ورته انتظار کا کله چې سبا شو دوی په سفر باندې لاړل بالول لگے دے کورونه جوړے هارون الرشید ورته ودرې دو ورته اے بالولا کورونه خرسه ورته او کور خرسو ما وی قیمت سمره دے ورته قیمت تا د پاره ډیر دے د دې قیمت اغي چا د پاره کم دے چې چالي دلی نوي خو هغه چا چې کورونه اولیدل داغې د پاره قیمت ډیر دی د دې کور د پاره ستا یو باچهی قیمت دی یو باچهی به ورکې او بیا به ته د دې کور په ورکې سره د کور والا غلام هم جوړېږي هارون الرشید خزه ورته وایي اے بالولا بهترین سوداګرې دی خو ول دا لیونه دی د لیونو سوداګانې خدا سوي بالول ورته مخرا واړولو و امتحانونه مکوا د شپې کورونه ګوره د ورځې سوداګانې کې نمخ کې سوداو کا بیګالې انتها ګورا د خدای سره چې سودا کې نو نالیدلې سودا بګې تب کې سوچونه وکول عزیزانو مخکینه سے غرض میں دا کولو چې مخکینی بادشاہان مخکینه خزی دا ډیر خيار وي هغه ته دنیا خدای ورکړې وا نو د الله سره داسې وعده وکولې بیگا ترجمه کې حدیث راغې بیگا نابلش با د ابو دحداه انصاری رضی الله تعالی عنہ تفسیر ابن کثیر راغستی ما دې ورونو تل ترجمه کې ما له ورونو زموږ په ترجمه کې یو فائدہ دا به ان شاء الله چې د قران د آیات زمن لاندې کوم واقعي هغه ان شاء الله بیانو ابو دحداه انصاری او صحابي دي دا آیات راغې من ذل الذي يقرض الله قرضا حسنا الله وی ما ته قرض حسنه راکې دا ابو دحداه انصاری راغې نبی علیہ السلام ته وی یا رسول الله الله موږ نه قرض غواړي نبی علیہ السلام ورته ویل آو نو منافقانو سوالي منافقانو ویل یلک خبر نه خدای غریب شو نعوذ بالله من ذلک
منافقانو او د پیغمبر دشمنانو اعلان وکړ دا آیات راغې وی خبر نه خلق خدای غریب شو زګه قرض خو مسكين سره غواړي او خدای مال قرض راکړي نعوذ بالله من ذلک صحابه وسویلې او یا رسول الله خدای چې موږ نه قرض اخلي موږ ټول ځان الله ته ورکړي نو څنګه ځان ورکو ابو دحداه انصاری راغی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لاس مبارک لاس کې خودو ورته یا رسول الله راځه نبی علیہ السلام ورته چیرته مې بوزي یا ابو دحداه انصاری چیرته مې بوزي وی راځه و یا رسول الله نن زما ملمای بویت له سیبا د سلمان فارسی د باغ سره او باغ لګیدل او د باغ یو سر او د بل سر په منځ کې د حد معین نشتا او په دې باغ کې ولیدل بهترین کور غونډه کې جوړ دی مزیدار او واړه واړه بچی به کتابېږي راتاوېږي ابو دحداه انصاری رضی الله تعالی عنہ دروازې نه دننه لاړو بچو ته وی او بچو راشي او لوریانو راشي او ټبر راشي ټول بچیان را بهر کړل ابو دحداه انصاری رضی الله تعالی عنہ کله چې هغوی بهر راویستل ورته وی یا رسول الله زما مور او پلار دې تا نه قربان شي زما دا بچی دې تا نه قربان شي الله ما نه قرض غوښته دی نو یا رسول الله چابه نه راواغستې ورته وی دا باغ ما تا ته ټول د خدای پر رضا باندې درکړلو سردار کونین و تو فرمایل بچی بدی سکی و یا رسول الله خرچ سوک چاہتا ورکی اغی سر مخکم دا سوجی چی سبا زما بچی سوال تکیننی ورطوی زما یو کورشتا دے زما بچی باغی کی ما سر گزران تی رئی سردار کونین جناب محمد رسول اللہ تو صحابی فرمائلو ارشاد و تو فرمائلو ورتو یا رسول اللہ ابو دحداه انصاری باغ یقینا اللہ تعالی در کرے دے وی آو خوی دا خبر در تو کما چی دا ابو دحداه انصاری کور نشتا آغلاللہ او دو میری دو خود دغر لمن کی خیم والدہ او واړه واړه بچی څنګه ناشتي ابو دحداه انصاری تا خپل ټبر ول اے خاوندا منګ ورې پدی خپنیو چې منګ د باغ نه راوتلو او د غره په لمن کې دی رايو منګ د پاره فخر ده چې باغ او تا په مینه د جناب رسول الله کې الله ته ورکړلو سردار کونین ته چې پته ولګي دلا ابو دحداه انصاری را اوختل ورته راشه ودا اللہ بندہ تا خویل زما کور دے زما بل باغ دے تا بچین بوتلی دی او پیونر دکی نولی دی ورتوی یا رسول اللہ من پشاند بنی اسرائیلو نیو زمن مال زمن زان زمن جہان زمن جسدی یا رسول اللہ ستاد منی نا قربان شاہ وی دی مدینہ کی خود ټول خلقو باغونو نشته محبوب ډیر زما ونده کې داسې په نور باندې پراته دي نو که زما بچو یو څو کاله عمر جون به نور باندې تیر کو خو یا رسول الله ما غره خدای له قرض حسنه ورکړي زید الله نه التا غختنکم نبی علیہ السلام تو فرمایل خزما رب وی چې چا یو باغ ورکو نو زه به ورته 1 لاک باغونه ورکم نبی علیہ السلام ته و خاندر و یا رسول الله په ما باندې تو بخل کې الله نه کوي تر باندې بخل کې الله وی چې 1 لاک باغونه ورکوم نو کدا 1 لاک خو 1 لاک ملاو شو کنه نو ما خو فایده وکړه نقصان خو مې نه دی کړی بچیو می د 1 لاک باغ خاوندان جوړ شو نو صحابه داسې صحابه نو ابی ابن کعب راغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی فداک ابي و امي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته ډیر ګرانه ډیر زیات راته محبوبي نو دا خو یاد ساتي عزیزانو هر چاته الله رب العالمین د خپل شان سره مناسب عمل ور بخله ابی ابن کعب قاری قرآن دی نو په قرآن کې تینا تکړه قاری نشتا صحیح شو عبداللہ ابن عباس مفسر د قرآن دی تکړه مفسر دی نشتا عبداللہ ابن مسعود د قرآن و سنت فقیه دی بهترین فقیه دی نشتا او ابو هریره نا د حدیث بهترین معلم نشتا دا صحابه خو صحابه دی ابی ابن کعب ورتراغ نبی علیہ السلام ته کیناسو چې قرآن خو لولما قرآن خو می الحمدللہ اخو می د عمل جامره سارو بیگا پکې مشغولم خو یا رسول الله یو داسې عمل راته وخایا چې الله ته ډیر ګران وي الله ته ډیر محبوب وي الله ته ډیر خوښ وي
نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل زبر داس عمل خم چې په ټولو اعمالو کې الله تعالی خو عمل دی. و ابی ابن کعب هغه عمل داده چې په ما باندې درود شریف وایا. ابی ابن کعب ورته شروع شو ورته یا رسول الله شپسلور حسیدا. نبی علیہ السلام فرمایل آو ورته یا رسول الله کدری حسی نفل تورکما یعنی یو حصہ تلاوت تورکما دو حصے نفل تورکما او یو حصہ درود شریف تورکم دمره به کافی وی. نبی علیہ السلام تو فرمایل و ابی ابن کعب دا خود دینم زیت مودور کا. ابی ابن کعب تو فرمایل یا رسول اللہ کز ټول شپ تقسیم کما نیمه د الله ذکر او قرآن تورکما نیمه ستا درود شریف تدرکما بیا به پوره وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل و ابی ابن کعب نیمه شپه خو خدا لیکن د دینم سیوا چې ورکه دا بډې رخوي. ابی ابن کعب تو فرمایل یا رسول الله کزه داش په سلور حصے کما درې حصے درود شریف تور کما یو حصہ عبادت نفل تور کما دا به بهتر وی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل و ابی ابن کعب کته ټول شپم الله رب العالمین تا زما درود تور کی نو دا ډېر بهتر او غروی. ابی ابن کعب زما دی پر رب ذوالجلال قسم وی یا رسول الله زبشپک بل عمل نکوما ما سوا دستا درود ویلو نا. سردار کونین و تو فرمائل و ابی ابن کعب زما دی پر رب ذوالجلال قسم وی چې چاټولش په زما درود ته ورکړلا الله رب العالمین به د دنیا او د آخرت د غمونو نخلاص کی. نہ بے آخرت کے غم پاتشی نہ بے دنیا کی غم پسروی غم نہ بے دنیا کی مخلاص ہوئی آخرت کی مخلاص ہوئی. ابی ابن کعب را پاسی دو او سرداری کونین تندے مبارک اخکل کرلو حضور علیہ الصلوۃ والسلام زان ترانیز دی کو. ابی ابن کعب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے وی اے ابی ابن کعب بلا خبر تنکم وی سرنگا وی پورز دا قیمت باندی تزلیدون کے مخلی دل غواری چې د ټولو نه ښه مخ ځلیدونکی مخ وي د ټولو نه منور مخ وي او په ټولو مخونو کې الله ته خوښ مخ وي درته ونه ښیم. ابی ابن کعب یا رسول الله ولې راته نه ښې اوس خو یې راته وښیه چې دا به کوم مخ وي پیغمبر به وي وینا شهید به وي وینا عالم به وي وینا سخی به وي وینا وی دا به د چا مخ وي. سردار کونین ته فرمایل دا به د هغې چا مخ وي چې په ما باندې شپه کې درود ډېر وایي. نشپه کې چې کوم خلق ډیر درود وای پر ورځ د قیامت باندې به مخ د 14 سپوږمۍ په شان ته پړقا خي شغلې بداسي ولي یو طرف او بل طرف باندې. دا یو صحابي نامه ده ابو طلحه انصاری رضی الله تعالی عنہ. ابو طلحه انصاری دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره بډیر کې ناستو یو ځل دا سره روانو وته فرمایلی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نن دا مخ مبارک دا څه خولا کوي دا څه پړقېږي او دا څه خوشاله چې نن څه شی شوی دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل و ابو طلحه انصاری تا ته زه خوش خبری دروانه وم ورته فرمایل ولنا یا رسول الله را تیرا وروا يرونو دا چې د تسویم دا د حدیث ترجمه ده د سردار کونین صلی الله علیه وسلم د احادیث ترجمه ده. ورته فرمایل آیا زه تر تاسو ونخم چې هغه الله ته ډیر خوښ او ډیر محبوبي. وی ما وتل چې یا رسول الله را ته وخیا دا څه شه دی. نبی علیہ السلام ته فرمایل زبانیم خوشاله ما تنن خوشالي ولې نه پکار اوس تا نه وړاندې جبرائیل علیه السلام راغی. حضرت جبرائیل علیہ السلام راغی ما ته سلام وکړو د سلام نه بعد عرض فرمایلو چې الله رب العالمین فرمایي چې اے زما حبیبا اے زما محبوبا ستا په امت کې الله رب العالمین وی ما ته ګران ما ته محبوب هغه انسان دی چې پتا باندې درود را لېږي. الله وی زما دې په خپل ذات قسم وی زب پاغي باندې د یو درود په مقابل کې لس رحمتونه ورلېږما لس به ګناهونه معاف کوما لس به درجات بلندوما. او بیرا تو فرمایل چې الله وی زما دې په خپل ذات قسم وی چې څوک پتا باندې درود وایي زبداغي ټول ګناهونه معاف کما.
ابو طلحه انصاری رضی اللہ تعالی عنہ هغه صحابی دی چې ورځ کې به یو لاکھ کر درود شریف په جناب رسول الله لوستلو، یو لاکھ کر درود شریف په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې. زمونږ د علماء دیوبند په مشایخو کې مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه د چا چې د احادیثو دا چینه روانه ده د دیوبند علماء مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه هغه هم د ورځې یو لاکھ کر درود شریف لوستلو، دا هغه وظیفه وا. زمونږ رئیس المفسرین د وخت حاضر حسین علی رحمت الله علیه د چا د برکت چې نن په هر ځای کې د قرآن دا موږ چې کوم درس قرآن کوو مخصوصا کې الحمدلله قسم دې زه د شپې درس قرآن ته څومره چې بس متوجه شم نو د ډېر دغه نه چې خدای د ستا فضل و کرم دې جړه راشي چې یا الله نن وخت کې تا د خلق قرآن ته کېنولي دي، ګرمي مې وي، بجیم به ګلاړو شي، سپېږیرې مې وي، نوجوانان مې وي، دا جومات الحمدلله د خپل وس مطابق پورې هغومره ډکي، دا خلق ټول ناسي درس قرآن ته. نو زه خدای دا برکات ټول د علماء دیوبند دي رونو چې په هرې شعبه کې کار کړی. زه درته کومه شعبه وښیم نن عالم اسلام ته تاسو یاد ساتئ برطانیه کې الحمدلله بله ورځ د خوشخبرۍ خبره ته دا وم چې په سلو کې 70% زنانه لګیا دي اسلام طرف ته را روانې دي ټول الحمدلله. هلته الحمدلله نن د تبلیغ شعبه داسې روانه ده. یوروپ کې درته زه خبر وکړم په یوروپ کې یو جماعت راغلی څه کال حج کې مدینه منوره کې موږ سره میلاو شو. هغې کې یو کسو عالمو ما ته تپوس وکړو مال چې یاره په یوروپ کې د هالینډ هغه مال چې یوروپ کې څه حالات دي قسم هغه وخوړلو چې په خدای مې د قسمي چې په هالینډ کې نن د مسلمانانو څومره کثرت دی خدا خو بیله خبره ده. تاسې به اوس وایئ چې د دومره مسلمانانېږو دا څه شو؟ دا به انشاءالله د مهدي علیه السلام لښکري دا به یو دم را زرغون شي د خیره سره. او تاسې به وګورئ د وخت فرعون باندې یو لوی زوال را روان دی. د وخت فرعون امریکا ان شاء الله العزیز د ډېر لوی شکست سره مخامخ کیږي او دا لوی وجه دا درونو چې یو طرف ته ترغیب الى الاسلام روان دی، دعوت الى الله روان دی، خلق الله طرف ته رابلي، بل طرف ته سیبا مجاهدین لګي دي د الله په لاره کې د انګریزانو او د هغوی د تالیسټو خلاف جهاد کوي، او بل طرف ته مسلمانان لګي دي په ترقي دنیوي سره الحمدلله دوی خپل تجربې کوي مخکې روان دي. زمونږ استاد لپاره دلته پاکستان کې عظیم هیرو ډاکټر قدیر خان صاحب الله دې په ژوند کې خیر او برکت واچي. د مسلمانانو د عالم اسلام پوزه ده پوزه او چې په مخ باندې پوزه نه مخ نه ګوري. نو نن د اسلام د پاره د ټولو د پاره دا د خوشحالۍ خبره ده چې نن کاوی ساینسدانان لري اټم بم جوړي نو مسلمانان هم ساینسدانان لري اټم بم جوړي. خدای هم ته قران کې وي وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس. الله مون تاسو ته اوس په را نازله کړی دا د اسمان نو په دې کې لوی منافع دي. نو لوی منافع دا دي چې د ځان نه دفاع ور باندې وکړي. نو دا یاد ساتئ یو طرف ته کده علم او درس او تدریس شعبه وګورئ. نن د علماء دیوبند چې دا کوم نقشه روانه ده او په دې سره د علم کار کیږي الله رب العالمین دی تر او تازه ولري. دعا کوي رونو دا مدرسه ده مونږ په خپل کلی کې یو جمعه ته پاره دومره حال ده الحمدلله دا دیوالونه ما خجولې ده الله دې قبول کړي او صرف لنټر ته خبره پاتې ده ان شاء الله العزیز. او زما ګوره دلته چې کوم عادت ده دا عادت مې التم ده زه چاله چاندې ته نه ورځم دا زما یو عادت ده بزم خدای چې اوس د چا نه خوانه تاغیر پر سیخ مقرر کړي هغه سیخ براشه هغه به خدای برابر کړي. نو زمون کار ده درونو چې مونږ ارزه کې د دین شعبه بحالو ځکه د دین مدرسه دا سوي لکه چینا چې راو خوټ کیږي نو که اچا تم پیدا ونه رسیږي دا علاقه مال خور باندې خروف شي کنه. دغه رنګ د قران مدرسه ده مال دی الله رب العالمین توفیق راکړي. قسم په خدای زما د لوی ارمان دی چې خدا زما دی مرګ زما دی جون او زما پاسېدل الله دا ټول د طالب العلم په غېږ کې وکړي خدایا چې طالب سره مې رابطه وي کتاب د طالب په لاس کې خوند کوي او خدمت زما خوند کې جزور د خدمت کوم. نو عزیزانو دا مې دې پورې ته خبره کوله چې د دین په شعبه کې ډېر شعبې دي. یو شعبه د دین د پاراغه علم دی درس او تدریس دی دعوت الى الله دی خلق د الله دین ته رابلل دي جهاد فی سبیل الله دی جهاد د الله په لار کې کول دي مال د الله په لار کې خرج کول دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو صحابي راغی و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی خدای پاک ته غوره عمل کوي دی. نبی علیہ السلام ته فرمایل هغه غوره عمل دی چې د خدای د رضا د پاره وشي پټ وشي او خلق ور باندې خبر نشي.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی زما د امت ته پاره با لوی خوش قسمتی داوی چې د نور امتونو د اعمالو موازنه چکیږي برابر بکیږي روپۍ ورکړي روپۍ به ترل کیږي لس ورکړي لس به ترل کیږي عبد الله ابن عباس فرمائی نبی علیہ السلام فرمائی چې زما د امت یو په 1 لاکھ ترل کیږي وای الحمدلله زما د امت یو په 1 لاکھ ترل کیږي زما د امت یو قجوره به الله پاک د احد غرم وزن ورکړي عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہ تفوس کہ یا رسول اللہ دا بسرنگ وی وی فرمایل وی دا بداسی وی دا هغه دوران دی چې د کله دا یو قجوره ورکوله نو په نهایت اخلاص باندې بناوه زموږ په مدرسه کې بعضی مرګري داسې دي خدای گواه د جزیه اوس پورې نه پیژنم چا وی سوق دي د مدرسې ماهانه تنخوا ورکې سه بعضی مرګرو نوم سره 1313 لیکلې 313 د خپل نامه سره دا یو علامه ذکر کړی ده نو ټیک ده دنیا کې د ځان پټ کو آخرت کې کدا د خدای ته غوړه شي چې تو چې خدایا په دې نسبت باندې ما د جامعه محمدیه خدمت کړو او ما د خپل نوم سره د اصحاب بدر انسی لګولې د دې د برکت به الله درته جنت الفردوس درکې زه تاسو هم دا درخواست کوم ورونو چې موږ باندې مال مخرسوي خدای ته ورکي الله سره بینکونو کې جمعواري نه وکي الله رب العالمین سره اکانت کولاو کوي نن د الله رب العالمین په بینک کې هغه مدرسې چې د هغوی ټول لارې بند دي هیڅ وسایل نشته هغوی سره تعاون کوي الله رب العالمین دې تاسو سره تعاون کوي رب ذوالجلال دې د ټولو تقصیرات او ګناهونو سره زموږ معاف ولنا الله رب العالمین دې ټولو بیمارانو ته صحت کامله عاجله ور نصیب کړي یو مرګري دا درخواست لیکلو چې زمونږ یو مرګره یو بیمار دی او هغوی د دعا درخواست کړی رونو دا خو ستا ملګری نه دا د ټول جومات ملګری دی دا د ټولې مدرسې ملګری دی او زمونږ هغه ورونه هغه خویندې چې هغوی په هسپتالونو کې دي هغه زمونږ میندې دي زمونږ خویندې دي او هغه سړي زمونږ ورونه دي زمونږ مشران دي دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې دا یو داسې عمل دی چې الله یې نه رد کوي ان شاء الله د فضایل درود شریف سره را روانې جمعې ته به بیان په دعا باندې کوو چې دعا خدای قبلای او کنه قبلای او دعا صحابو کړي نه ده کړي او صحابو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دعا درخواست کړي او کو نبی علیہ السلام صحابو له دعا درخواست کړي ان شاء الله را روانې جمعې ته په دعا باندې بیان کوو ور سره به د فضایل درود شریف بیان کوو یو ضروري خبر هغه دا درنو چې زمونږ درس قرآن د شپې دا د علاقې خلقو لپاره خوري خوشخبری ده چې دا نږدې قرآن درس ماخصن اوریدل کیږي خو عزیزانو یو خبره درته کوم چې امن او امان او سکون د الله په دین کې دی الله فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب الله فرمایي اطمینان قلبی درته ما په ذکر کې ذکر سره د الله کتاب نور د خدای کتاب سره تعلق پیدا کړي قران کریم درسونه دا آباد کړي بعضی جمعاتونو کې اکثر یو مولانا سے بھی دو سپنګيري دونی ماشومانی اور دناس سے مولا مسټ غړي تعال هغه سپنګيره بابا مسټ غړي هغه باندې مسترګې درنې ټول ورځي والی دا خدای په شکل ورځي دي نو هغه مو چې خدای اوس کله وځو جمعات نه نورونو دا تعلیم متکسانو ته زما یو درخواست خصوصي ته تعلیم والا لکان چې څومره دي کنه دي ته زما یو درخواست دی ورونو من د ماخصن ترجمه چې کو دا په من باندې ستاسو حق دا زمون باندې ستاسو حق دی ځکه یو عالم یو علاقه کې دا د وخت د نبی مثال دی نبی علیہ السلام فرمای العلماء ورثه الانبیاء او زه تاسو له تسلی در کومه چې د قران درس ته هر ځای ناراضي دا کلمه ځان سره وایي درې کرته حسبي ربي مربي ټول وایي حسبي ربي مربي بیا وایي حسبي ربي مربي دا داسې کلمات تیرونو چې الله رب العالمین په دې باندې د جیل د خلینه دروازې نه الله پاک خپل بندگان اولیاء استلی دي او په دغه لفظ باندې الله رب العالمین د پانسۍ د خلینه الله رب العالمین پورته کړي او الله نجات ور کړي نو کم مرګري چې تعلیم مفتدي هغه له زما خصوصي درخواست ده خصوصي بلنه ده چې په موږ تاسو دا حق دی چې موږ د قرآن ترجمه وکړو په ساده الفاظو کې په پښتو کې او بیا ان شاء الله زموږ ترجمه کې یو خصوصیت دا ده ان شاء الله چې دې کې موږ مسائل بیانو استنباطات د ائمه او حضراتو د قرآن نکو چې امام ابو حنیفه د دې آیات نه څه استنباط کړي امام شافعی سے کړي امام مالک سے کړي امام احمد بن حنبل سے کړي په دې کې تابعین سره ده تبع تابعین سره
دا ان شاء الله زمونږ د قران د ترجمه یو سکل او خصوصي امتیازات دي چې دا به تقریبا نور زینو کې کم وي. بهرحال دویم امتیاز دا دی چې مونږ قران په چانه لګو چې دې آیات نه دا مراد دی چې پلان کې مولا کافر دی. نه نه نه، هر عالم زمونږ د سر تاج دی، هر عالم دا زمونږ د سر تاج دی. مونږ هر عالم ته د عزت په سترګه باندې قتل مونږ ته لازم دي. اب چې د هر مکتبه فکر سره تعلق ساتي. زمونږ په منځ کې فرعي اختلافات دي، فروعي اختلاف کې د یو بل ګریوان ته دانګل نشته. لکه وړاندې جمعه باندې ما تاسو ته حواله درکړي او اخر کې مې درته دا خبره وکړه چې دا دلایل زمونږ د مذهب د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او د دوی دا مې درته وویل. هغه طرف ته د امام شافعي رحمت الله علیه دلایل مشته دي. نو هغه زمونږ د قران د ترجمه او درېمه خبره دا درونو چې مونږ تقریبا مفصل ترجمه کې دا 3 پاو ټیم یا کم از کم 40 منټ ټیم مونږه ترجمه ته ورکو. دا نور حضرات نشي ورکولې. نو تاسو ته دا درخواست چې کوم مرګري جمعات ته ترجمه ته ناراضي نو مونږ به ان شاء الله د مولانا محمد یعقوب رحمت الله علیه چې دا د مولانا الیاس رحمت الله علیه استاد دا ډېر لوی ولیو هغه یو ځای کې درس قران شروع دا مې کتل زین ته دا خبر راغله درس قران شروع کو یو څو کسان راتل بیا کم شو ورته. مولانا یعقوب رحمت الله علیه خپل شاګرد سره مشوره وکړه الیاس رحمت الله علیه سره وای بچی تاسو خلق دي کم دي څنګه چل دي هغه ورځ جمع برازو ترتیب برابر یو څوره زراغه مولانا الیاس رحمت الله علیه چې څنګه به درس ټیم شو دا غینه به تقریبا اندازه 40 منټه وړاندې مولانا یعقوب صاحب رحمت الله علیه غشو کړل داسه خو شابه غشو الګا زمون په مدرسه کې جمعه کې د قران درس مولانا یعقوب صاحب رحمت الله علیه کوي ځان دا ورسوي جمعه ته ورته ډک چې جمعه ته ورته ډک سمو د بعد بیا خلک کم شو مولانا یعقوب رحمت الله علیه ودل بچي بیا خلک کم شو سجل وسرو کا هغه ودل جیل ما ته چل لازم چې کله رااله ترجمه چو شو مخصوصا نا وخت مولانا صاحب ته راځه بس هغه ور سره روان شو یو محله کې یو کور حاجی صاحب نور راغله په دروازه ورته وهاله ول جی مولانا یعقوب صاحب استاد تپوس سره راغله تاسو بیمارانو غالبا نن نوې مولانا صاحب مانه تپوس ګورالو استاد تپوس خجی والله خوشاله کا بس کاور او بس نه جی بس کاور خو تپوس ته نه راغله نو چیرې مولانا صاحب دا بیمار دی څنګه چل دی یو تلل کور داسي زیر نظر لا وصل سباج د مخصن ترجمه ټیم کېدل هغه ټول مخ کې هغه کسان راغلي مولانا یعقوب رحمت الله علیه د بچیا تجربه ډیره ښه ده. نو ان شاء الله العزیز لومبه خو زموږ ټول مرګول درخواست دی چې کم کس بالغ دی ماشومان کنه راځي خیر دی بالغ دی منظر باندې فرض دی په کار دا چې د قران ترجمه ته په وخت باندې راځي او کنه راځي نو را روانه جمعه ته ان شاء الله په دغه را روانه جمعه کې به منګه د غش پروګرام شروع کو بیا با چې در نسکو کاوه بدر نسکو خو مزیدار او چې کاوه در نوسکو یو شو بغیر الوا کوي او بل شپه چې درزو در حلوا مغواړو ځکه زموږ الوا خوخه ده نو چې دوش در باندې بیٹه مخز الوا په خګ به تا ته پته ولګي بیا به په څنګه لړو مې راغلي چې ذکر نه زی نو دیو جنا درس قران ته ان شاء الله پټه باندې راځي خو هم ده کنه درود شریف اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. دعاو کی الہ العالمین خدای سمر دوستان حاضر الله د جامعې ته ملمانه او عوام او خواص الله راضي خدای د ټولو قدمونه په تل د میزان کې واچي. رب ذوالجلال ډیر خخ علما په دې چاو خو شاکي مدرسین دي امامان حضرات دي او قسم په خدای چې دا غوي خور د خپوت مولا کې موږ رسېګو خو یا الله دا خلق چراشي مونږ یو ونیمه بجې دي 2 بجو پورې ناست خو موږ د چا په لاس دا سورګه داسې کړي یا الله د دې په زړونو کې خدایا خپل مینا او د محبوب اتباع نورم وردانه نکي او یا الله د دې ناس په بدله کې ورته خدایا د دنیا او د آخرت د دوالو جهان خوشحالي ور نصیب کړي. الہ العالمین خدای سمره دوستان چې د لری زې ناراضي الله چې کوم سپینګری دي او دا غوي په مخ باندې سپینه ګیره ده یا الله دا غي سپینو ډکو د برکته خدای مونږ ګناهګارو ته بخنه را نصیب کړي. یا الله کوم نوجوانان چې دي چې غوي ځوانان دي د ځواني په یو عظیم نشه کې مبتلا دي خدای کوم ځوانان چې راځي او د انتظار په شیبو کې د اخیری خطبه پورې او د مانزه پورې انتظار کوي خدای دغه عمل صالح په برکت باندې الله موږ سپینګیرو ته او موږ نوجوانانو ته او موږ ټول محله والو ته او عالم اسلام ته مغفرت نصیب وګرځي. پروردگار عالم څومره بیماران چې دي الله کورونو کې هسپتالونو کې خدای ټول ته صحت کامله عاجله ور نصیب کړي. یا الله دې ملک امن او امان قراری راولي خدای دې جامعې سره چې سکاله را روان کال د دین وړاندې کلونه
چا څه قسمه تعاون کړي یا الله ستا په بینک کې خو هغه محفوظ پرتی دي ستا په رجسټر کې پرتی دي یا الله مونږ به چاته دعا اټیم سره کړي یا به نه کړي یا به سره وعده کړي چې دعا به درته کوو خو یا الله نن دغه ټول خلقو کچا یو ور کړو کچا زر ور کړو کچا لک ور کړي او کچا شل لک ور کړي او یا الله کچا تشه اراده کړی دا خدای ټول ته د مغفرت دروازې کلاو کی یا الله ټول ته د بخښنې دروازې کلاو کی الله ټول ته په ګناهونو د عفو قلم راکاږي الہ العالمین دا خستا خپل ملک یا الله دا